أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د مکې د فتح په لړ کې د مکې کې د داخلېدو د حالاتو ذکر په تېره خطبه کې شوی و. د دې نور تفصیل دغه شان دی. ابن اسحاق لیکلی دی چې کله ابو سفیان د خدای پاک د لښکرو چې کوم د هغه لخوا له تېر شوي وو مشاهده وکړو هلته ورسېدو نو هغه وخت مسلمان زیتوا ته رسېدلی وو چې د مسجد حرام نه د 10 میلو په فاصله د مکې یوه علاقه ده او صحابه چې هلته ورسېده نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم انتظار یې کول شروع کړو او بیا ټول صحابه هم هلته راغونډ شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سبزپوشه دستې سره هلته ورسېده. ابن سعد لیکلی دی چې هغوی په خپلې اوښې په قصوه وو او د ابوبکر او د اسید بن حزیر ترمنځ وو. حضرت عبدالله بن مغفل بیانوي چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم ولیده د مکې د فتح په ورځ هغوی په خپلې اوښې سور وو او د سوره فتح وی ویله. بخاري کې دا روایت دی. د حضرت انس دا روایت دی چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکې کې داخل شو نو خلک د هغوی د زیارت لپاره راغله. د عاجزۍ په وجه د هغوی سر کجاوې سره جنګېدو یعنې په اوښې باندې چې کومه کجاوه او چېرته چې هغوی ناست وو د هغې چې کومه مخکینی برخه وه هلته د هغې سر لګېدو لګیا و. چې کله هغوی په مکې کې داخل شو نو د تور رنګ پټکې هغوی تړلی و او جنډه هم د هغوی توره وه. د ځینو روایتونو مطابق جنډه وړه وه او د سپین رنګ وه. هغوی زیتوا ته چې ورسېده نو ودرېده او د خلکو ترمنځ وو هغوی او د فتح او د مسلمانانو کثرت چې هغوی ولیدو نو د هغوی چې کومه د ریش مبارک یعنې ږیره وه د هغوی هغه د عاجزۍ په وجه د کجاوې سره جنګېده یا جوخته وه چې هغې سره وجنګېږي. رسول کریم فرمایل چې اللهم ان العیش عیش الاخرته چې یا خدای یقینا اصل ژوند خو د آخرت ژوند دی. د عدل انصاف او د انکسار او د تواضع دا یو اړخ و چې هغوی خپل شاته ناست خپل آزاد کړی غلام زید بن حارثه چې کوم د هغوی زوی اسامه کېنولی و. حالانکې د قریشو رئیسانو د بنو هاشم زامن هم وو. رسول کریم د روژې 20مه ورځ وه چې په مکې کې داخل شوي وو. ښه وخت نور څه راختلی وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې دا علوف چې خاص بندګانو له د خدای ورکړی کېږي یا د انکسار په رنګ کې وي او د شیطان چې کوم علوف وي هغه استکبار سره ملو شوي وي ګډ وي یعنې پکې استکبار.
ګوري کله زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه نو هغوی هم دغه شان خپل سر ټیټ کړی و سجده یې کړې وه لکه څنګه چې هغوی د هغو مصیبتونو د مشکلاتو په ورځو کې به سر ټیټول او سجدې به یې کولې او چې کله هغوی هم په دغه مکې کې چې په هره طریقه د هغوی مخالفت کېدو او تکلیف ورله ورکړی کېدو چې هغوی ولیده چې زه په کم حالت کې دلته نه تللی وم په کم حالت کې اوس راغلی یم نو د هغوی زړه د خدای د شکر نه ډک شوی و هغوی سجده کړې وه او دې باره کې چې د مکې د فتح په ورځ هغوی چېرته ایسار و قیام یې چېرته ولیکلی دی چې مکې ته چې جوخت ورسېدو نو رسول کریم نه تپوس وکړی شو چې مکې کې به موږ چېرته ایسارېږو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په مکې کې اخیل څه کور موږ لپاره پرېښیم دی اخیل د حضرت ابو طالب زوی و او د حدیبیې نه څه موده مخکې دوی اسلام قبول کړی و دا ویل کېږي چې هغوی خپل ټول جایداد خرڅ کړی و دې نه مخکې بیا رسول کریم وفرمیل چې موږ به ایسارېږو خیف بني کنانه کې چېرته چې قریشو په کفر قسمونه خوړلي وو او ټول صحابهو ته حکم وشو چې هملته دې راغونډ شي حضرت جابر دا روایت دی چې هغه ورځ زه هغه خلکو کې شامل وم چې رسول کریم سره وو او د مکې د فتح په ورځ مونږ زه هم د هغوی سره داخل شوم په مکه کې او د مکې کورونه چې مو ولید نو هغوی ایثار شو او بیا رسول کریم د خدا پاک حمد و ثنا بیان کړه او د خپل د خیمې ځای ولیدو او یې فرمیل چې جابره دا زموږ د ایثارېدو ځای دی همدې ځای کې قریش زموږ خلاف د کفر په حالت کې قسمونه خوړلي وو حضرت جابر وایي چې په دې ماته هغه خبره رایاده شوه چې کومه ما مدینې کې د دوی نه اورېدلې وه د رسول کریم نه چې کله موږ به مکه فتح کړو نو هغوی فرمایلو چې زموږ قیام به په خیف بني کنانه کې به وي چېرته چې د کفر په حالت کې دوی قسمونه خوړلي وو یعنې قریشو او قسمونه دا خوړل چې دوی به بنو هاشم سره هېڅ کاروبار نه کوي بیا خرڅ به ورسره نه کوي نه به ورسره نکاح کوي نه به ورله پناه ورکوي او دوی مجبوره کړي وو شاه ابي طالب کې په اوسېدو محصوره د علماء په خیال کې رسول کریم د خدای پاک مخې ته د تشکر د اظهار په طور دلته د قیام فیصله فرمایلی به وي ځکه فرمایلی به وه ځکه چې د ځینو دا خیال دی چې کله چې هغوی ته عرض وکړی شو چې مکې کې د خپل کور نه علاوه بل چېرته قیام وکړي نو رسول کریم انکار کړی و دا فرمایلی وو چې زه به د نورو په کورونو کې نه داخلیږم حضرت ابو رافع د حجون په مقام د هغوی خیمه لګولې وه او د رسول کریم ازواجو کې حضرت ام سلمه او میمونه د هغوی سره وې او د هر مونځ لپاره به د حجون نه به هغوی مسجد حرام ته تشریف راوړه حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیانوي د تاریخ د کتابونو نه هغوی دا راخیستی دي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکې کې داخل شو او خلکو ترې تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تاسو به په خپل کور کې ایسارېږئ نو هغوی فرمیل چې آیا عقیل دا د دوی د تره زوی و موږ لپاره څه کور پرېښیم دی یعنې زما د هجرت نه پس زما خپلوانو زما ټول جایداد خرڅ کو ویې خوړو اوس په مکې کې ما لپاره هېڅ ځای نشته بیا هغوی فرمایلي وو چې موږ به په خیف بني کنانه کې ایسارېږو دا د مکې یو میدان و چېرته چې قریشو او کنانه قبیلې یو ځای قسمونه خوړلي وو چې تر څو بنو هاشم او بنو عبدالمطلب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راونه نیسي او زموږ په حواله یې نه کړي او د هغوی مرسته پرېږدي دي نو موږ به دوی سره دوی کې نه ودونه کوو نه به ورسره څه خرڅ بیه کوو او د دغه لوز نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی تره ابو طالب او د هغوی د ډلې ټول کسان په وادي ابو طالب کې پناه ګزینه شوي وو او د 3 کالو د سختو تکلیفونو نه پس ته خدای پاک هغوی له نجات ورکړی و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه انتخاب څومره لطیف انتخاب و د مکې خلکو هم دغه ځای کې قسمونه خوړلي وو چې تر څو رسول کریم
مونږ ته ونه سپارلی شي، مونږ ته په حواله نه کړی شي، مونږ به د دوی قبیلې سره صلح نه کوو. نن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه میدان کې ورکوز شو. لکه د مکې خلکو ته دا وی چې تاسو چېرته غوښته زه ملته راغلم، خو دا راته اوس ووایي چې تاسو توان لرئ چې نن ما د خپل ظلمونو نشانه کوي. همهغه ځای چېرته چې تاسو دا غوښته چې زه ذلیل او مقهور شم او دا تاسو ارزو لرله چې زما قام د ما راونیسي او دې ځای کې مې تاسو ته په حواله کړي. هلته زه په داسې شکل کې راغلم چې زما قام صرف نه بلکې ټول عرب ما سره دی او زما قام زه نه بلکې تاسو یې ما ته اوس زما په حواله کوي. او د خدای پاک قدرت دا دی چې دا هم د پیر ورځ وه، ما ورځ چې کومه ورځ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د غار ثور نه راوتي و صرف حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره هغوی مدینې طرف ته هجرت کړی و. هغه ورځ په کومه ورځ چې هغوی ډېر په حسرت د ثور د غر نه د مکې طرف ته کتلي و، دا یې ویلي و چې یا د مکې ښاره د دنیا ټولو ځایونو ته په ما ګران یې، خو ستا د خلک ما دلته اوسېدو ته نه پرېږدې. حضرت ام هاني بنت ابي طالب بیانوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مکې برنی حصے کې ایثار شو، نو د بنو مخزوم نه دو زما د سخرانې نه زما دو خپلوانو چې هغوی راوتښتېده ماله راغله او زما ورور حضرت علي ماله راغله او راته دا وویل چې قسم په خدای زه به دا دواړه ووژنم. ما د هغوی دواړو لپاره د خپل کور دروازه بنده کړه او په خپله رسول کریم له ورغلم د مکې برنۍ برخې ته. ما هغوی ولیده چې هغوی د اوبو یو لوښی دی، هغې نه هغوی د لمبا اوبه اخلي چې پکې د غلې شوي اوړو نشانونه موجود وو. او د هغوی لور حضرت فاطمې د یوې کپړې سره هغوی لپاره پرده کړې وه او د لمبا نه پس هغوی خپلې جامې بدلې کړې. بیا د چاشت وختو د 3 رکعته لمونځ یې وکړو. بیا زما طرف ته هغوی پام وکړو، راته یې وفرمیل چې ام هاني په خیر راغلې، څنګه راغلې؟ نو دوی ورته د هغه دواړو کسانو د حضرت علي باره کې وویل چې حضرت علي داسې هغوی وژل غواړي او ما هغوی خپل کور کې پټ کړي دي. نو رسول کریم وفرمیل چې چې تا پناه ورکړه هغې له ما پناه ورکړه، او چې تا امان ورکړو نو هغې له موږ امان ورکړو. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل چې حضرت علي به دي نه وژني. دا 2 کسان د حضرت ام هاني د سخرانې نه حارث بن هشام او عبدالله بن ربیعه وو. د بخاري یو روایت دی چې عبدالرحمن بن ابي لیلا بیانوي چې موږ ته چا دا ووایي چې هغه نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې د چاشت لمونځ کوي، سوای د حضرت ام هاني هغې بیانوي. دا خبره بل چا نه ده بیانه کړې سوای حضرت ام هاني. دا روایت صرف د ام هاني دی چې هغې لیدلی و رسول کریم د چاشت په لمونځ، بل څوک ګواه د دې نه دی ملاو شوی. نو حضرت ام هاني بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مکې د فتح پر ورځ هغوی کور ته راغلي وو او هغوی لمبلي وو او 8 رکعته لمونځ یې کړی وو. ما دې نه زیات سپک لمونځ ما مخکې چېرته نه و لیدلی، خو هغوی په پوره رکوع او سجده هغوی پوره کولې. دا د بخاري روایت دی. او 8 رکعته لمونځ چې رسول کریم وکړو نو د علماو په دې باندې د مختلفو آراءو اظهار کړی دی او دې باره کې چې دا کوم یو لمونځ و. ځینې وایي چې دا چاشت و یا اشراق و، چا وایي چې دا اشراق لمونځ و، چا وایي چې دا د چاشت لمونځ و. د ځینو په خیال د لمونځ د فتح لمونځ و او د یو ښار یا د قلعه د فتح کولو پسې د شکرانې په طور دا لمونځ شوی و. د دغه سنت په طور باندې ځینې بیا وروسته چې کوم د اسلام
عمره وو هغې د فتوحاتو نه پس به 8 رکعته مونځ کول شروع کړی وو او یو رای دا هم ده چې د مکې د فتح په شپه چونکې د ځینې انتهایي اهم کارونه د نظر وړاندې وو په دغه وجه رسول کریم مصروف دومره و چې د تهجد د مونځ وخت ورته میلاو نه شو نو رسول کریم د سهار په وخت بیا کړی وو او شاید همدغه وجه ده دا مسله ده چې که په څه وخت د تهجد مونځ پاتې شي نو سحر د نور خاته نه پس 8 رکعته مونځ کول پکار دی حضرت مسلم موعود بیان فرمایي چې رسول کریم فرمایلی دی چې که تاسو په یو ورځ تهجد نه کړی شئ نو اشراق وکئ نه د اشراق مونځ وکئ او ځینې روایتونو کې دا ملایویږي چې هغوی به همدغه شان د تهجد مونځ په ځای د اشراق مونځ کولو که چېرې تهجد به ونه کړی شو نو میر عباس علي صاحب لودهیاني په نامه په یو خط کې حضرت مسیح اسلام لیکلی دی فرمایي هغې چې حضرت مسیح اسلام چې دغه عجز مخکې دا لیکلی وو چې تاسو خپل ټول چې کوم د معمول اوراد دي هغه جاری ساتئ صرف داسې طریقو نه پرهیز پکار دی چې په څه قسمه شرک یا بدعت وي دې نه پرهیز پکار دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت نه دي چې هغې به اشراق همیشه کولو یعنی په اشراق باندې مداومت هغوی نه ثابت نه دی د تهجد د فوت کېدو نه پس یا سفر نه په واپسۍ ثابت دي اشراق کول خو د تعبد کوشش کول او د خدای په دربار کې په دروازه د خدای پاک په دروازه باندې چې انسان پروت وي نو دا سنت دی یعنی عبادت او بندګي ترلاسه کولو کوشش پکار دی او د خدای پاک په دروازه باندې د انسان پروت وي دا سنت دی اصل په مسجد حرام کې د داخله دو د طواف ذکر ملاویږي رسول کریم د ورځ برخه په خپل خیمه کې ناستو بیا خپل اوخه غوښته قصوا او چې کله هغه د خیمه دروازې ته جخته کړې شو نو هغوی د وسله راخستول او په سر باندې خود اچول لپاره لاړل صحابه د ګیر چاپېره حلقه جوړه کړې وه هغوی په خپلې اوښې سور شو خندمنه واخله تر حجونه پورې د اسونو یو قطار و او رسول کریم دلته نه تیر شو ورسره حضرت ابوبکر هم ورسره هغوی خبرې کولې نو حضرت عبدالله بن عمر بیانوي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په موقع د قدا غر له طرف نه په مکې کې داخل شو نو هغوی ولیده چې ښځې د سونو په مخ باندې خپلې لوپټې وهي هغوی لرې کوي رسول کریم مسکی شو او حضرت ابوبکر طرف ته هغوی وکتل او فرمایل چې یا ابوبکر حسن بن ثابت څه ویلي دي یعنې څه شعرونه هغوی ویلي وو دغې باره کې تپوس وکړو نو حضرت ابوبکر هغه شعرونه وویل چې ترجمه یې دا ده چې زه خپل ګران لور نه محروم دې شم که تاسو داسې لښکرونه چې دوړه الوزئ ونه ګورئ او د هغې د لوز ځای چې کوم دی هغه قدا غر دی او هغې چې کوم تیز رفتار اسونه دي خپل چې کوم واکونه دي راکاږي او ښځې هغې په خپلو لوپټو وهي حضرت ابن عمر چې دا نقشه دا ټوله نقشه چې هغې راکاږلې وه د اسونو نوم هغه واقع هغه وخت کې ده حضرت ابن عمر او د ابن عباس روایت دی چې د مکې د فتح په ورځ رسول کریم په مکې کې داخل شو نو د خانه کعبه نه ګیر چاپېره 360 بوتونه نصب وو چې په فولاد هلته لګولې شوي وو او بل د ټولو نه لوی بوت و ایصاف و نایلم مغزي کې وو چېرته چې خلکو خپل څاروي حلالول او رسول کریم په لاس کې کمان هغوی کمان د کنارې نه ونیوو چې د یو بت له خوا نه به هغوی تېرېده نو ورسره د بت په سترګې کې به یې هغه ووهل او دا به یې ویل چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا چې حق راغلو باطل وتښتېدو یقینا باطل د تښتېدونکی دی هغوی خانه کعبه ته چې ورسېده هغه یې ولیده نو هغوی په هغې اوښې ورمخکې شو او د خپل عصا سره حضرت اسود
تلاسو لګولو او رسول او الله اکبر ویلو مسلمانانو هم په جواب کې تکبیر وویل او بار بار هغوی د تکبیر نارې والي اندر دی چې ټوله مکه د خدای پاک د نارو نه د الله اکبر د نارو نه هلته د الله اکبر نارې راوچتې شوې رسول کریم بیا ورته اشاره وکړه د خاموشه کېدو د غرونو نه مشرکانو دا منظر لیده او چې رسول کریم د بیت الله طواف وکړو حضرت محمد بن مسلمه د خرونه ولا او د رسول کریم حضرت اسود راغله هغې ته لاس ولګولو د بیت الله طواف یې وکړو چې کله هغوی طواف مکمل کړو د خپل د اوښې نه راکوز شو لاندې حضرت ابن عمر روایت دی چې موږ په جومات کې د اوښې د کېنولو ځایونه بیا نه موندو نو رسول کریم د خلکو په تلو باندې راکوز شو یعنې خلکو خپل لاسونه ورمخکې کړه هغوی په هغې باندې ولاړ ولاړ د اوښې نه راکوز شو اوښه هغوی بیا اوښه بهر یوړلی شوه حضرت محمد بن عبدالله راغله او اوښه یې واخیسته او ودې ته لاړه یو روایت کې دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر بن خطاب ته د مکې د فتح په وخت حکم ورکړو چې کله هغوی به تا کې وو چې هغې د خانه کعبې ته ورشي هلته چې کوم هر تصویر دی موجود هغه د لرې کړي او تر څو چې هلته موجود هر تصویر ختم نه کړی شو رسول کریم هلته نو داخل شوي حضرت ابراهیم د حضرت اسماعیل علیه السلام تصویر نو په روباسلی شو او د هغوی دواړو په لاسونو کې د فال والا غشي وو هلته تصویرونه د هغوی جوړ کړی شوي وو یا بوتان لګېدلي وو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې تصویرونه ولیدل نو دا یې فرمایلي چې خدای پاک دا بت پرسته تباه کړي او دی خبر دی چې دوی دواړو یعنې حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل د دې په ذریعه هیڅ فال نه وروباسلی د کم لاسونو کې دوی ورته غشي لګولي وو دا د دروغو کیسې دوی جوړې کړې دي هغوی چې همداسې نه وو کړي هغوی بیا مقام ابراهیم ته راغلل ته هغوی زره اغوسته وه 2 رکعته لمونځ وکړو بیا هغوی زمزم له تشریف راوړی حضرت عباس بن عبدالمطلب یا حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب یو ډول هغوی لپاره روباسل هغوی هغې نه اوبه وڅښلې اودس چانه دا مې وکړو صحابه او زر زر د هغوی د اودس اوبه به یې واخیستې او په خپلو مخونه یې اچول مشرکانو چې دا لیده نو هغوی حیران وو چې دا وی چې موږ خو دومره لوی باچایانو باره کې هم دا نه دي اورېدلي نه م لیدلي دي د مکې د فتح نه پس رسول کریم د هبل بت باره کې حکم ورکړو چې هغه د وغورځولی شي هغوی هلته ولاړو په دې حضرت زبیر بن عوام ابو سفیان ته وویل چې یا ابو سفیانه هبل راوغورځولی شو حالانکې تا د احد د غزا په ورځ د دې باره کې ډېر په غرور کې ویلي وو چې د په تاسو انعام کړی دی یعنې هبل انعام کړی دی نو په دې ابو سفیان وویل چې یا د عوام زویه دا خبرې اوس پرېږده ځکه چې زه پوه شویم چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای نه علاوه بل څه خدای وي نو نن چې څه شی وشو دا به نه وی شوی د نه پس رسول کریم د خانه کعبه یو ګوټ کې کېناستو هغوی او خلک د هغوی نه ګیر چاپېره راغونډ شو حضرت ابو هریره بیانوي چې رسول کریم د مکې د فتح په ورځ ناست و او حضرت ابوبکر لاس کې توره نیولې د هغې حفاظت لپاره د هغوی سر ته ولاړو حضرت ابن عمر نه مروي دی چې رسول کریم د مکې د فتح په کال اسامه بن زید په اوښ راغلی وو او بیا عثمان بن طلحه هغوی راوغوښتي وو ورته یې فرمایلي چې ما له چابي راوړه نو هغوی خپل مور له ورغله او هغې نه چابي وغوښته نو هغې مور انکار وکړو نو هغوی وایي چې قسم په خدای دا چابي خو به ته ضرور راکړې خپلې مور ته هغوی دا وایي یا به دا توره زما د ملا نه پاروزي نو بیا په ما سختي کېږي نو ځکه هغه سختي به په تا وي نو آخر بیا چابي به ورکړې نو راوي چې بیا هغې چابي ورکړه نو هغې هغه چابي چې رسول کریم له ورکړه نو هغوی ورله واپس ورکړه هغوی دروازه کولاو وکړه رسول کریم صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید او بلال بن رباح سره د خانه کعبې دننه تشریف یوړو د کعبې کلید بردار عثمان بن طلحه هم هغوی سره وو او بیا رسول کریم د کعبې دروازه بنده کړه او تر ډېر وخته پورې دننه وو او 2 رکعته لمونځ هغوی هلته وکړه حضرت عبدالله بن عمر چې بهر دروازې سره ولاړ وو هغوی بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بهر تشریف راوړو نو زه دننه ورغلم او ما حضرت بلال نه تپوس وکړ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه وکړه چې دلته راغلی وو
نو هغوی وی چې هغوی یو ستون خپل ګس طرف ته کو یو ستون د ښي طرف ته او درې ستونونه شاته بیت الله کې هغه شپږ ستونونه وو نو رسول کریم داسې مونځ وکړو چې د دو ستونونو ترمنځ ودرېده چې کوم مخکیني ستونونه وو او بیا شاته درې ستونونه وو او د یو روایت مطابق هغوی دوه ستونونه خپل د ګس طرف ته یو ښي طرف ته او درې ستونونه شاته ساتلي وو یعنې چې کوم مخکیني ستونونه وو هغوی داسې تقسیم کړي چې دوی یو طرف ته شو یو طرف ته بیا شاته درې ستونونه وو بهرحال هغوی بیا هلته 2 رکعته مونځ وکړو د صحیح مسلم دا روایت دی حضرت مسلمود بیانوي چې مکې کې د داخلېدو په وخت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغوی د اوښې واک نیولی وو او واکونه نیولي وو هغوی سره هغوی خبرې هم کولې او سوره فتح چې پکې د مکې د فتح خبر ورکړی شوی وو هغه هم هغوی ویلو هغوی سیده خانه کعبې ته ورغله په اوښې باندې سور هغوی د خانه کعبې وزله طواف وکړو هغه د هغې په لاس کې و لښته وه هغوی د خانه کعبې نه ګیر چاپېره چې کوم حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغوی زوی اسماعیل علیه السلام چې د یو خدای د عبادت لپاره جوړ کړی او بیا وروستو د هغوی چې کوم ګمراه اولاد هغوی د بوتانو مخزن جوړ کړی و هغې طواف وکړو هغوی او هغه 360 بوتان چې هغه وخت هلته پراته وو هغې کې یو بت باندې به هغوی هغه لښته واله او دا به وی چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا دا هغه آیت دی چې د هجرت نه مخکې د سوره بني اسرائیل کې په هغې نازل شوی و چې پکې د هجرت او د مکې د فتح خبر ورکړی شوی دی د یورپ مصنفین هم په دغه خبره اتفاق لري چې دا هجرت نه مخکې دا صورت نازل شوی و دې کې دا بیان شوی دی چې قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا چې تو وایې چې زما ربه ما په دغه ښار کې په مکې کې په نیک طور داخل کا او د هجرت نه په صفت او غلبه راکا او د دغه ښار نه مې په خیریت وباسئ د هجرت په وخت او بیا د خپل د خوانه مل غلبه او د مدد سامان راولېږه او دا مو وایه چې حق راغلو او باطل یې شرک شکست وخوړو او تښتېدو او باطل لپاره یعنې د شرک لپاره شکست خوړو نه پسې تښتېدل د همیشه مقدر وو د دغه پیشګویي په لفظ پوره کېدو او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دغه تلاوت په وخت مسلمانانو د کافرانو په زړه کې چې کوم جذبات پیدا شوي هغه په لفظونو کې نشي بیانې دی دغه ورځ د ابراهیم مقام بیا د خدای پاک د یو خدای د عبادت لپاره مخصوص کړی شو او بوتان همیشه لپاره مات کړی شو او چې کله رسول کریم د هبل نومي بت باندې خپله لښته وواله او هغه خپل د مقام نه پرېوتو مات شو حضرت زبیر ابو سفیان طرف ته وکته مسکی شو دا وویل چې یاد دي درته چې د احد په ورځ چې کله مسلمانان ژوبل یو طرف ته ولاړ وو نو تا په خپل غرور کې دا اعلان کړی و چې اولو هبل یعنې د هبل شان دی اوچت شي او عمده چې د هبل تاسو له د احد په ورځ مسلمانانو باندې فتح درکړې ده نن ته ګورې چې هغه مخامخ درته هبل ټوکړې ټوکړې پروت دی نو ابو سفیان وی چې زبیر دا خبرې پرېږده نن موږ ښه ګورو لګیا یو چې که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر دغې د خدای نه بغیر بل څه خدای وي دا نن چې موږ څه ګورو لګیا یو داسې به چې نه وی شوی بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې د ننه چې کوم تصویرونه وو د حضرت ابراهیم وغیره د هغې د ختمولو حکم ورکړو په خانه کعبه کې هغوی د خدای پاک د لوزونو په پوره کېدو د شکر په طور 2 رکعته مونځ وکړو بیا بهر تشریف راوړه هغوی او بهر هم 2 رکعته مونځ وکړو د خانه کعبې تصویرونه مټاولو لپاره رسول کریم حضرت عمر مقرر کړي وو هغوی په دغه خیال چې حضرت ابراهیم علیه السلام خو موږ هم نبي منو هغوی د حضرت ابراهیم تصویر نو ختم کړی او چې کله رسول کریم حضرت ابراهیم تصویر لیدو نو ورته وفرمیل چې عمره دا تاسو وکړه آیا خدا پاک دا نه دی فرمایل چې ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین یعنی ابراهیم نه یهودی وو نه نصرانی وو بلکې هغه د خدای پاک کامل فرمانبردار
او د خدای پاک ټول صداقتونه منلو والا او د خدای پاک د وحدت قائل بنده و. نو بیا د رسول کریم په حکم هغه تصویر هم ختم کړی شو. د خدای پاک نشانونه چې مسلمانانو ولیدل د هغوی زړونه هغه ورځ د ایمان نه دومره ډک وو او د رسول کریم په شان باندې د هغوی یقین داسې زیاتېدو چې رسول کریم چې کله د زمزم د چینې نه چې د اسماعیل بن ابراهیم لپاره خدای پاک د نشان په تور شروع کړی وه جاری کړی وه د څکلو لپاره اوبه چې راوښتو کې نه څه اوبه وڅکلې او باقي اوبه هغوی باندې اودس چندان وکړو نو د هغوی د جسم نه یوه قطره چې په ځمکه پرېنوتې شوه مسلمانانو به فوراً هغه اوبه په لاسونو کې اخیستې او د تبرک په طور په خپل په بدن به منګلې او مشرکانو دا وی چې نن تر ننه یو باچا داسې نه دی لیدلی چې ورسره خلک داسې مینه کوي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې دا خبره به حضور د زړه د حضور نه یاد ساتي چې کله بیت الله لکه څنګه چې بیت الله کې حجر اسود پروت دی همدغه شان په سینه کې زړه پروت دی. مثال هغوی ورکوي چې حضرت اسود په شان د انسان په سینه کې هم دا زړه دی. فرمایي چې په بیت الله باندې یوه زمانه دا راغلی وه چې کافرانو هلته بوتان ایښي وو. ممکنه و چې په بیت الله باندې دا زمانه نه وي راغلی خو خدای پاک د یو نظیر په طور باندې د انسان زړه هم د دغه نظیر په طور باندې چې د انسان زړه هم د حجر اسود په شان دی او د دې سینه هم د بیت الله سره مشابهت لري او د خدای پاک نه بغیر چې کوم خیالات دي هغه بوتان دي چې کوم په دغه کعبه کې ښودل شوي وو. یعنې په زړه کې چې کوم خیالات د خدای پاک نه بغیر راځي ټول بوتان دي. د مکې د بوتانو خاتمه وشوه چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د 100,000 قدوسیانو سره هلته رسېدلي وو مکه یې فتح کړی وه. هغو د 100,000 صحابهو ته په پخواني کتابونو کې ملایکه ویلي شوي دي او په حقیقت کې د هغوی شان د ملایکو په شان وو. د انسان چې کوم قوتونه دي هغه هم د ملایکه درجه لري لکه څنګه چې د ملایکه دا شان دي چې یفعلون ما یؤمرون هم دغه شان د انساني قوتونو دا خاصه چې کوم حکم چې ورله ورکړي شي د هغې تعمیل کوي. نو همدغه شان ټول قوتونه او جوارح چې کوم دي هغه د انساني د حکم د لاندې دي. نو د خدای پاک نه بغیر چې کوم څیزونه دي د بوتان د هغې شکست او د استیصال لپاره ضروري دی چې هغې باندې د همدغه شان حمله وکړی شي. دا لښکر د نفس د تزکیې لپاره تیار شي او د دغه دې له فتح ورکړی شي او د چې څوک چې تزکیه کوي نو ځکه قرآن کې فرمایلی شوي دي چې قد افلح من زکاها. په حدیث کې هم دا راغلی دي چې که د قلب اصلاح وشي نو د ټول بدن اصلاح وشي او دا څومره رښتیا خبره ده. سترګې غوږونه لاس خپې ژبه وغیره څومره چې آزاد دي دا اصل کې د قلب په فتوا عمل کوي. یو خیال راځي او چې د کم اوس مبارکې وي نو فوراً د هغه د تعمیل لپاره هغه تیار شي. نو هغوی دغه شان دا مثال فرمایلی دی چې د خپل د زړونو بوتان هم لرې کوي او مله تاسو حقیقي مؤمنان جوړېدی شئ. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم هلته خطاب هم فرمایلی و. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې هغوی فرمایل چې رسول کریم د مکې د فتح په ورځ فرمایلی و چې اوس هجرت نه خو جهاد و نیت باقي دی او چې کله تاسو ته جهاد لپاره وویلی شي نو د جهاد لپاره راوځئ. او دغه ښار مکه خدای پاک حرم ګرځولی دی د هغې ورځ نه چې کله هغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړي وو. نو دا ورځ دا د قیامت تر ورځې پورې د خدای پاک په حرمت حرم دی او ما نه مخکې چا لپاره په دې کې جنګ نو جایز شوی ما لپاره هم د ورځې د یوې لحظې لپاره دا جایز شوی دی. نو دا ښار تر قیامته د خدای پاک په حرمت حرم دی. د دې نه به غشې ماتېږي نه به د دې چې کوم د ښکار څاروي وي هغه د نه ویرولی کېږي نه د دې چې کوم دلته څه څیز پروت وي غورځېدلی هغه د نه اوچتېږي سوای د هغې چې چاغه وي او د دې چې کوم واښه وي هغه د نه پرې کېږي.
حضرت عباس وی چې یا رسول الله اسخر مستثنا کې اسخر هم یو قسمه واخه دي ځکه چې دا د کاریګرانو په کاریږي او د هغې د کورونو لپاره په کار وي نو هغوی بیا وفرمیل چې سوای د اسخر نه نو هغوی وی چې ټیک ده اسخر پرې کولی شي د خپلو مقصدونو لپاره حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بیانوي چې کله خدای پاک د رسول کریم په ذریعه مکه فتح کړه نو رسول کریم خلکو ته وی د هغوی د خدای پاک حمد و ثنا وکړو بیا وفرمیل چې خدای پاک مکه د هاتیانو والا نه محفوظه ساتلې وه او یعنې پس هغوی خپل رسول نه خدای پاک او مؤمنانو له په دې غلبه ورکړه او ما نه مخکې چا لپاره هم دا جایز نه و چې او ما لپاره هم د ورځې په یو لحظې کې دا جایز شوی دی او ما نه پس هم د چا لپاره دا جایز نه وي د مکې د فتح په ورځ که جنګ شوی دی نو صرف د لږ وخت لپاره دا جایز شوی دی او دې نه پس به چې دا جایز نه وي او نه دلته نه د ښکار څاروی دی ودښتولی شي نه دلته د غشي ماتېږي نه دلته څه چې کوم څیز خو د خو پروت دی هغه به د چا لپاره جایز وي سوای اعلان چې چا کړی وي او که د چا قتل وکړی شي نو هغې ته د دوه خبرو اختیار دی ورکړی شي یا خور له فدیې ورکړی شي یا قصاص حضرت عباس عرض وکړو چې سوای د اسخر نه ځکه چې موږ د خپل قبرونو کې خپل کورونو کې استعمالو نو رسول کریم وفرمیل چې د اسخر نه علاوه ټیک ده دا پرې کولی شي ابو شاه یو تن و هغه د یمن یو تن و هغې عرض وکړو چې یا رسول الله ما لپاره ولیکئ نو رسول کریم وفرمیل چې ابو شاه لپاره ولیکئ راوي وی چې ما د اوزاعي نه تپوس وکړی د دې څه مطلب څه و چې ما لپاره ولیکئ نو مطلب دا چې رسول کریم چې کومه د خطبه فرمایلې وه چې کوم هغه اوس واورېده نو دا د هغې دپاره ولیکلی شي نو بیا هغې دپاره هغه لیکلی شوی وه سیرت ابن هشام کې بیان شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې په دروازه باندې دا فرمایلی وو چې د خدای پاک نه بغیر هیڅوک هم د عبادت لایق نه دی هغه یو دی څوک شریک نشته هغه خپل لوز رښتیا کو او تنها یې ټولو ډلو له شکست ورکړو یا خلکه ټول فخر ټول انتقام او ټول د قتل بدل زما د دغه دواړو قدمونو د لاندې دي خو د خانه کعبه کلید برداري او د زمزم نه د اوبو ورکولو خدمت به هغوی ته میلاویږي چا سره چې دا خدمت مخکې نه و یا خلک چې کم تن په غلطۍ وجلی شي په لرګي یا په کوړه نو دغه پوره خونبها یعنی دیت او سل اوخان دي او یا قریشو خدای پاک تاسو نه د جاهلیت د زمانې نه خوات او فخر لري کو چې کوم پلار نیکه سره به کېدو دا د فخر نه دی پاتې ټول خلک د آدم اولاد دی او د آدم پیدایش د خاوره نه شوی و بیا هغوی دا آیت تلاوت کړو چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې یا خلک یقینا ما تاسو د نرو د مادې نه پیدا کړي او قومونو په قبیلو کې مې تاسو تقسیم کړي د لپاره تاسو یو بل پیژنئ بېشکه د خدا پاک مخې ته تاسو کې د ټولو نه زیات عزتمند هغه دی چې د ټولو نه زیات متقي دی بیا رسول کریم فرمایل چې قریشو ستاسو څه خیال دی چې زه به تاسو سره څه سلوک کوم نو قریش ورته وویل چې تاسو به چې څه کوئ بهتره به وي څوک چې مسلمانان شوي نو تاسو عزتمند یې او د عزتمند رور زوی یې نو ورته فرمایي چې ښه زه به تاسو ټول ازاد دي او په یو روایت کې هغوی فرمایلي وو چې اقولو کما قال یوسف لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین زه به هماغه وایم چې کوم چې یوسف ویلی وو چې نن په تاسو هیڅ ملامت نشته خدا پاک تاسو بخي او هغه د ټول رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی دی خلکو چې د عام فعلا ورته نو داسې راووتل لکه چې اوس د قبرونو راوتې وي او اسلام کې داخل شو او فورا هغوی اسلام قبلول شروع کړو چې دا خبره یې واورېده
حضرت مسلم موعود د مکې د خلکو د معافی په حواله واقعه داسې بیانوي چې کله رسول کریم د دغو خبرو نه فارغ شو او مکې والا د هغې په خدمت کې حاضر کړی شو نو هغوی وفرمیل چې د مکې خلکو تاسو دا ولیده چې د خدای پاک نشانونه څنګه لفظ په لفظ پوره شو اوس تاسو ووایئ چې ستاسو دغو ظلمونو د هغه شرارتونو څه بدل ورکړی شي چې تاسو په هغو بندګانو غریبانانو بندګانو کړي چې د خدای پاک عبادت یې کولو د مکې خلکو ورته وویل چې موږ تاسو نه د همهغه سلوک امید لرو چې کوم یوسف د خپلو وروڼو سره کړی و نو دا د خدای پاک قدرت و چې د مکې والاو د خولې نه همهغه الفاظ راووته چې پیشګویي خدای پاک په سوره یوسف کې مخکې نه کړې وه او د مکې د فتح نه 10 کاله مخکې دا ویلي وو چې ته به د مکې والاو سره همهغه سلوک کوې چې لکه څنګه یوسف خپلو وروڼو سره کړی و نو چې کله د مکې والاو د خولو نه د دغه خبرې تصدیق وشو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یوسف مثیل وو او د یوسف په شان خدای پاک دی له په خپلو وروڼو فتح ورکړه نو هغوی هم اعلان وفرمیل چې تالله لا تثریب علیکم اليوم چې قسم په خدای نن به تاسو ته هیڅ قسم عذاب نه درکړی کیږي او نه قسمه سرزنش به تاسو کیږي حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې کله رسول کریم مکه فتح کا نو ټول کافران گرفتار کړي شو د هغوی مخې ته وړاندې کړي شو نو کافرانو په خپله خوله د اقرار وکړو چې موږ د خپلو سختو جرمونو په وجه واجب القتل یو او ځانونه موږ ستاسو رحم ته سپارو نو هغوی بیا ټولو بخلو په دغه موقع د معافی لپاره هغوی د اسلام شرط هم نه و لګولی خو هغه خلکو چې دا اخلاق چې د هغوی ولیده نو په خپله مسلمانان شو بیا یو بل ځای کې مسیح اسلام فرمایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقي طاقت کمال هغه وخت په ذهن کې راتلی شي چې کله د هغه زمانې په حالت باندې نظر وکړی شي مخالفانو هغوی ته او د هغوی منونکو ته چې څومره تکلیفونه ورکړي وو او د هغوی په مقابله کې چې په داسې حال کې چې کله هغوی پوره اختیار او اقتدار لرلو هغوی سره چې کوم سلوک وکړو هغه د هغوی د شان عظمت ظاهروي ابو جهل او د هغه نورو ملګرو کوم داسې تکلیف و چې رسول کریم له او د هغوی خادمانو نه ورکړی غریبانان مسلمانان ښځې هغوی په اوښان وتړلې او په مختلفو سمتونو کې به هغوی له منډه ورکړه او د هغوی بدنونه به وڅیرلی شو 2 ټوکړو کې او ګناه به صرف دا وه چې هغوی ولې په لا اله الا الله قایمې دي خو د دې په مقابله کې رسول کریم د صبر او د برداشت نه کار واخیستو چې کله مکه فتح شوه نو لا تثریب علیکم اليوم هو معافی کړه دا څومره لوی اخلاقي کمال دی چې بل په یو نبي کې هم نشته اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بیا فرمایي هغوی چې مکې کې چې کومو خلکو له تکلیفونه ورکړي کېده چې کله رسول کریم مکه فتح کړه نو که هغوی غوښته نو ټول الله ولی شو خو هغوی رحم وکړو لا تثریب علیکم اليوم ورته ووایي او هغوی چې هغوی وبخل نو ټول مسلمانان شو نو دغه قسم چې کوم عظیم الشان اخلاق دي دا بل نبي کې چېرته شته بیخي نه کومو خلکو چې د رسول کریم له خاص او د هغوی خپلوانو له د هغوی صحابه له سخت تکلیفونه ورکړي وو او داسې تکلیفونه ورکړي چې د معافی قابل نه وو خو هغوی رسول کریم چې د سزا ورکولو قوت هغوی ته میلاو شو اقتدار چې ورته میلاو شو نو فوراً هغوی ټول وبخل حالانکه که هغوی له سزا ورکړی شوې دا بیخي انصاف او عدل و خو هغه وخت هغوی خپل د عفو د کرم نمونه وښودله دا خبرې دي چې د معجزاتو نه علاوه په صحابه باندې مؤثرې شوې وې نو ځکه هغوی اسم به مسمى محمد شوي وو صلی الله علیه وسلم په ځمکه د هغوی هم کېده همدغه شان په اسمان هم د هغوی ستاینه کېده او اسمان باندې هم هغوی محمد وو دا نامه خدای پاک هغوی له د نمونې په طور دنیا کې ورکړی وه او تر څو چې انسان دغه قسم اخلاق په ځان کې پیدا نه کړي تر څو چې دغه قسم اخلاق انسان په ځان کې پیدا نه کړي هیڅ فایده نه کېږي د خدای پاک مینه په کامل طور انسان په ځان کې پیدا نه کړي او تر څو چې د رسول کریم اخلاقو طرز عمل خپل رهبر او هادي نه کړي
اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. اصر فرمایي چې باقي کیسې به انشاءالله باقي کیسې باندې بیانوم. دا وخت به دوه مرحومینو ذکر هم کول غواړم او بیا به د دې جنازه هم کوو غایبانه. لومبۍ جنازه د سید لبنا احمد صاحب د سید مولود احمد صاحب مرحوم اهلیه وه. تېره ورځو کې د 71 کال عمر کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسیه وه په مرکزي طور خو نه، خو د خپلې مالیې او د حلقې کې دوی ته د لجنه د خدمت موقع ملاوه شوې ده. د دوی واده سید مولود احمد صاحب سره شوی و چې د صاحبزادي احمد الحکیم بیگم صاحبې او د سید داود مظفر شاه صاحب زوی و. د دې نکاح حضرت خلیفة المسیح ثالث تړلی و او دې کې ځینې نصیحتونه هم د هغه الفاظ موضوع وایم. حضرت خلیفة المسیح ثالث فرمایلی وو، حضور فرمایي دا خبرې نن سبا چې کوم رشتې کېږي هغې لپاره فایده مند دی. فرمایي چې ازدواجي رشتې د پیوند په شان دي وي د ونو په سر کې ډېر خیال ساتل پکار، سنبالول پکار. د قرآن د هدایت مطابق دا پیوند په د کول سدید په تورونو تړل وي. عمله بیا د دې حفاظت کیږي او د دې ذمہواري صرف په ښځه خاوند نه بلکې د هغوی په خاندانونو، د هغوی په ماحول، بلکې د هغوی په ملګرو هم راځي، ځکه چې ډېره خرابه د بدزنۍ په نتیجه کې یا د چغلۍ په نتیجه کې یا د بې صبرۍ په نتیجه کې یا د غصې په نتیجه کې پیدا کیږي. او د هر څه نه ودرولو لپاره قول سدید یو ډېر مضبوط تار دی. بیا هغوی فرمیل چې د خدای دیو کې چې کوم نکاح اعلان دا وخت زه کوم دا د دواړو خاندانونو لپاره ډېر بابرکته وي، د جومات لپاره هم بابرکته وي، د انسانیت لپاره هم بابرکته وي او خادم دین نسل د دې جاری شي. او دوی وایي چې زه ویلی شم چې ځکه چې خپلولي مو وه چې د حضرت خلیفة المسیح دغه الفاظ محترمه لبنا صاحبې د خپلو رشتو په حق کې د پوره کولو د سنبالولو کوشش کړی و. بیا وی فرمایل چې زه نن د کوم نکاح اعلان کوم دا زما د کشر خور احمد الحکیم صاحبې او د سید داود مظفر شاه صاحب زوی دی مولود احمد سید مولود احمد. او چې کومه ماشومه د جنۍ دا د ډاکټر سید غلام مجتبی صاحب لور ده. بیا ډاکټر صاحب چې واقف زندگی وو په افریقې کې وو او په سر کې چې کله د نصرت جهان اعلان شوی نو هغه ابتدایي چې کوم واقفینو ډاکټرانو کې هغې شامل وو. نو حضرت مسیح ثالث ذکر فرمایي چې ډاکټر صاحب په هغه ابتدایي ډاکټرانو کې شامل دي چې په مغربي افریقا کې د ډاکټر په تور وقف کړی دی. خدای پاک د هغې دعاګانې واورېدې، د هغې په لاس کې ډېره شفا خدای پاک بخښلی وه او ډېر کامیابه سرجن په تور هغوی په غانا کې کار کولو او بیا وروسته په نایجیریا کې هم کار کړی دی. سید لبنا صاحب چې کوم زوی دی سید سعود احمد هغوی واقف زندگی دی، نن سبا په فضل عمر هسپتال کې ایډمنسټریټر دی. د خپل مور د حالاتو باره کې وایي چې کله زما نیکه د نصرت جهان سکیم د لاندې اوسو کورې غانا ته تللی وو نو ټول خاندان تللی وو. د دې مور هم ورسره لبنا صاحبه وړه وه. د واده نه مخکې دا واقع ده د لبنا صاحبې د واده نه مخکې هلته به څه سامان به نه وو نو دوی به پټی کټ کولی او رڼا به نه وه، بجلي به نه وه، نو د ټارچ په رڼا کې به ډاکټر صاحب اپریشن کولو. نو دوی دا ماشومه به وه او دوی به ټارچ په لاس کې نیولی وو د ډاکټر صاحب لپاره چې هغوی د په رڼا کې اپریشن وکړی شي. دی بیا لیکي چې ډېره مینه ناکه وه، خپل تکلیف به هېر کو، د نورو خدمت به کولو، د خپل خاوند د مور پلار د سخر خواښي د ټولو حقونه په ډېر ښه طور پوره کړي دي. حضور فرمایي چې واقعي پوره کړي دي. دی د پوړو نه راپرېوتي وو په کال 1986 کې د ملا تکلیف هم ورته بیا ورته کینسر هم شوی وو، د شوګر تکلیف هم ورته و، خو چې د تکلیف اظهار دوی نه کړو، ډېر په صبر به دي د خپل بیماري تېرول او داسې به ګرځېده لکه چې صحتمند وي. خپلو ماشومانو ته او نسوانو ته به هم دوی دعاګانې ښودلې، په خاص طور
هر ورځ خپل نوسي چې دوی سره به کوم اوسېده د هغوی به خیال ساتلو. نظر هم د دوی کمزوری شوی و چې تلاوت به نه شو کولی، نو بیا به آنلاین د قرآن تلاوت اورېدو. اجلاسونو ته به باقاعده تله. چا ورته یو ځل ووایي چې بیمار یې تاسو نو اجلاس ته ولې راځئ؟ نو دوی وایي چې اجلاس روان وي او زه ور نه شم. نو دا څنګه کیدی شي؟ د جماعتي نظام پابندي پکار ده. د جماعت د پابندۍ ډېر اساس ورته ده. حضور فرمایي چې چونکې زما د اهلیې ورندار وه، په دغه لحاظ ما لیدلي وو چې ډېر ساده مزاج دوی لرلو او هر قسمه حالاتو کې به دوی ځان هلته بس د هر قسم حالاتو سره به دوی ځان سم کو. او د سسرال چې کوم د سخرانې کوم تعلق هغوی هم ډېر ښه پوره کړی و. خدای پاک د ورسره د رحم سلوک وفرمایي د مغفرت. یو زوی او یو لور دی د دوی زوی واقف زندګي دي. خدای پاک د دوی لم توفیق ورکړي د مور پلار په نقش قدم باندې د روانېدو، د نیک نقش قدم باندې روانېدو. دویمه جنازه د مکرمې نازموم بیبي صاحبې، دا د محمد شفیع زبیر صاحبې د جرمني اهلیه ده. تر ورځو کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی په خاندان کې دا د موریشیس وه. دوی په خاندان کې احمدیه د دوی د نیکه محمد حنیف سیدو صاحب په زیره راغلی و. د دوی په غم ځپلو کې یو زوی او یو لور شامل دي. زوی د دوی اطهر زبیر صاحب دی چې چیرمن دی د هیومانیټي فرست جرمني. دی لیکي چې غیر متزلزل ایمان دوی لرلو او د ژورې عاجزۍ نمونه وه. دوی وایي چې زه په دا خبره په پوره یقین دا ویلی شم چې څنګه چې دوی زما زه لوی کړی یم او چې کومې خبرې موږ ته ښودلی دی، نو ډېر مضبوط ایمان دوی لرلو. هېڅ قسمه ګیله دوی نه موږ چېرته نه وه اورېدلی. وایي چې کله دوی سخت بیمار شو نو هغه په خاص طور دوی سره د پاتې کېدو موقع میلاوه شو. چې کله به هم هوش کې راغله نو د مونځونو باره کې به یې تپوس کولو. د مونځونو به ډېره پابندي کوله. ډېر زیات صبر او تحمل دوی لرلو. د خدای پاک په فیصلو باندې به راضي کېده. او وایي یو واقع ده، د خلکو به دا ډېره پکارېده او راز به ډېر ساتلو. د یو ښځه خاوند څه معامله وه، نو هغوی ما ته وویل چې خاونده تپوس وکړه چې څه خبره ده. نو ما ورته وویل چې ښځه څه وایي. نو هغې راته وویل چې هغې په ما اعتماد کړی، نو ما ته خبرې کړې دي، نو زه به درته نه یم که په خپله درته وایي نو ټیک ده، خو ته کوشش وکړه چې د دوی ترمنځ صلح صفایي وشي. خلافت سره ډېر ژور تعلق و. خطبې به یې په ډېر غور اورېدې، بلکې د دې نوسي لیکلي چې 2-3 ځل به یې خطبه اورېده او دا به یې وایي چې په وړومبي ځل نه پوهېږم او په ښه طریقه چې به ونه لري نو بیا فایده څه نشته. خدای پاک سره ډېر پوخ تعلق و. صاحب رویا وه. ډېر خوبونه د دوی رښتیا ثابت شوي وو. په دغه آخري بیمارۍ کې زبیر صاحب لیکي چې دوی وایي چې ما ته کینسر خو نه دی. چې سی ټي سکین وشو نو معلومه شو چې واقعي د دې کینسر و د مثانې. نو دوی نه تپوس وکړي چې تاسو څنګه خبر شوي. نو دوی چې خدای پاک ما ته ویلي وو. یو وفات یافته د دوی خپلوان او هغه راغله، نو هغه وایي چې ستا زوی شاید چې تا ته ونه وي نو ته فکرمند نه شې، خو زه تا ته دا یم چې تا ته کینسر دی. نو دغه شان د دې د بیمارۍ باره کې هم خدای پاک دوی ته مخکې نه ویلي وو. د دې انګور د جرمني ده او هغې سره هم دوی داسې تعلق ساتلی وو او تربیت یې کړی و چې باوجود دا چې جرمني وه هغه هرې معاملې کې به یې دوی نه مشوره اخیسته. هر قسمه قرباني به یې کوله. قرباني کوي. یوه انګور د دې سوزن زبیر ده. دوی وایي چې د خواښې په حیثیت کې دوی د شفقت او د رحمدلۍ روښانه مثال وو. څه به هم چې دوی سره وو هغې باندې به دوی شکر ګزاره وو. انګیندو سره به د لوڼو په شان سلوک کولو. ډېر په مینه به دوی زموږ اسلام کوله او دعا به هم کوله. دویم انګور د دوی مریا زبیر هغه هم دا وایي چې کله چې زما واده وشو نو ما ته د روټۍ پخول او د میلمستیا طریقه ښودلې وه او بغیر د باو یا د ترکیب نه دا خبرې ما ته ښودلې دي.
او زما د سبق دوران هم دوی ډېر کار کولو دې وروسته بیا د میډیسن تعلیم کړی دی دغه یې ګورې په جوماتي سرګرمو کې هم زما ښه مرسته کړې ده ماشومانو خیال هم ما سره ساتلی دی همیشه به حوصله راکوله خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې ماشومان دې د دوی د دعاګانو وارثان کړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان